بسم الله الرحمن الرحیم. مفتي صاحب یو ټول راغلی دی په جرګه مرکه مصالحت کښې شوینی ضمانت برمته پندونه خمیش د پښتني د مختلفې قومي مختلفه نامونه یې ویل کړي نو چې توکې څه بولي هغه شی چې طرفین یا فریقین یې مرکزن ثالث حاکم ته ورکوي د پوره د دغه ضمانت ته دغه اعتبار چې زه د سیال کول ته یا روزي مرکه کو فیصله کوي نو دغه شی حکم څه دی دکه چې کله ورداس وشي چې دغه پورا پښتني په بیلټ کې په د روایتي جرګې کې چې کدا د ونه منله دوه بیا درنه وپوره خبره یا زوراور مرګزان خوري هم وایي چې موږ یې ډېره نه خوړلی دا یې بیا شپنه ضبط کوه یا دا پاندونه او دا ضمانت نو باقاعده په تصریح سره صراحتا فتوا جاته په جدید فتوا جاته چې دغه شی شوینه دغه پاندونی دغه حکم دا امانت ته یا په نو چې یو امانت شته امانت پورا بیا حکم هو ځخ چې پاک شه د مالک د به اجازه تغیر تبادل جایز نه دی نه څوک خوړای شي نه ضبط کوای شي نه ضایع کوای شي دا غي مالک ته ور واپس کول واجب دي ضروري دي په دا کې هیڅ تغیر تبادل نشي البته یو کول چې کوم د امام ابو یوسف صاحب کول دی په حواله سره هغه داسې نه دی چې هغه خروج جایز یعنی قول تعذير بالمال ته وړاوي کنه تعذير بالمال نو په هغه معنا دا هغه مقصد دا دی چې دا شوینه دا ضمانت ته امانت ته وزن لري مؤخر یې ده ځون سره د ثالث شي دی چې دا فریقین په دا تروزی شي چې د تنازع حل شي تاخير اجازه یې ورکړای دی اجازه هغه نه ورکړای لہذا هغه ملګری هغه ورنه هغه مشکون هغه پویان هغه مرګزن چې دا شی خوري دغه شی خوارو کا حرام دی ناجیز دی قطعا اجازه نشته دا خپل مالک ته ورسول دا واجب الاعاده دي چې ور وپاسې کا خپل مالک ته ورسوه البته سیاستن حکمتن کا تاخير د قوت څخه گنجائش وي چې دا سړی فیصله وکړي نور رد کول اجازه نشته جزاکم الله خیر